بسم الله الرحمن الرحیم. د پبلک اویرنس په سلسله کې دا یو بل کیس تاسو سره نن ډسکس کوو. اوس دا موږ اوټي نه راشفټ کو او دا بولټن بلاک کې د پرایویټ کمره کې اوس اډمټ دی. دا یو داسې کیس دی چې پنځه شپږ میاشتې مخکې د سا په نلۍ کې پړکوس طرف ته دا یو سیز دی، پونکې ورته وایي، کوم چې ماشومان د لوبو لپاره استعمالوي، مختلف قسم اوازونه وباسي. د هغې دا یو حصه د پونکي والو په دوران کې سینې ته لاړه شي او بیا پړپوس کې اونخلي. د دې نه شروع کې څه خاص علامات نه وي، خو بیا ورو مریض ته دغه شروع شي، ټوخی شروع شي او ساه اخیستو کې تکلیف شروع شي. نو دا شانت هم دې مریض سره وشو. بیا څو نو وخت پورې دا یو ډاکټر او بل ډاکټر ته تلل او هغې به ورته د سینې د خرابۍ مختلف قسم انټي ورکول او بیا یو چلډرن سپیشلیست ته لاړو، بیا بل سپیشلیست ته لاړو. خو ټولو چونکې هغې کې سینه خرابه وه، هغې به د نیمونیا شک کو او هغې دپاره به ورته مختلف قسم انجکټیبل او نور انټي ورکول او البته هغې ته څه خاص فایده به نه کېده. بیا ډېر 2-3 میاشتې هلته لوکل علاج نه پس بیا چا ورته ووایي چې پېښور ته بوځئ، نو دوی غریبانان بیا پېښور ته رالل او دلته کې یو ماشومانو سپیشلیست سره ملو شو. هغه ورته سی ټي سکین وکړو او سی ټي سکین کې هغه ته پته ولګېده چې یاره د پړکوس کې ښی طرف ته بیروني شی دی، میټل اکسیز دی او هغه غالبا د دې هر څه ذمه دار دی. کوم چې دا ساه بندېدل او دا ټوخی او دا تبه او دا هر څه هغې د وجې نه کېږي. هغه ورته چې کله بیا سی ټي سکین وکتو نو هغه بیا راولېږه موږ ته ریډینګ هسپتال ته. ما چې وکتو نو دې دوران کې د مریض ته بیهوشي هم شروع کېدله، ځکه چې د ساه بندېدو د وجې نه اکسیجن پوره به نه میلاوېدو او 2-3 اټیکس د بیهوشۍ پې هم راغلي وو. دا لږ خطرناک پروسیجر وي. دې کې د اپریشن دوران کې مختلف قسم خطرې کېدی شي، خو الحمدلله هغه نن اوس موږ وکړو او ښه ارام سره ته دا سیز راووتو د ښی طرف پړپوس نه او مریض لا فعلا په هوش کې پوره نه دی راغلی. یو ګنټه یوه نیمه به لګي نور چې دا هوش کې راشي. دې نه پس به انشاءالله دته موږ معمولي شان ته انټي ولیکو او بیا به کور ته رسخته. نو دې سلسله کې زما میسج دا دی چې داسې ماشومان چې هغه د لوبو دوران کې اچانک هغې ته د ساه بندېدو او د ټوخي تکلیف شروع شي، نو هغې د خامخا شک کې دا سیز ساتي چې یاره څه سیز په پړپوس کې نه تللی او چې کله 2-3 هفتو د پوره علاج کولو نه پس هم هغې ته څه افاقه ونه شي او خوالی را نه شي او تبه او ټوخی او ساه بندېدل او بلغم راتل دا سیزونه زیاتېږي، نو بیا په ټاپ باندې د شک په دې سیز باندې کوي چې یاره کیدای شي د ده په پړپوس کې څه سیز تللی. شروع کې دا ډېر په اسانه راوځي، هېڅ کمپلیکیشن یې نه وي او مریض یو ګنټه کې دننه ښه شي او بیا کور ته ځي. بیا چې کله ټیم ډېر واخلي نو پړپوس کې خرابېدل شروع شي او کله بالکل ټول پړپوس ځای کېدو خطر جوړه شي. نو هغه سټیج ته رسېدو نه مخکې پکار دی چې خلک دا نوټ کړي چې یاره داسې مسله چاته وي چې هغه پراپر ایکسرې وکړي او متعلقه ډاکټر سره بیا رابطه وکړي، نو د ډېر لوی مصیبت نه به خلاص شي انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. ناظرین نن موږ بیا تاسو خدمت کې موجود یو. نن موږ سره یو ماشوم راغلی د بنو نه چې داغه دا کم شپیلي چې وي دا ماشومان او دا کله پسه کې شپیلي راځي په کلونو کې کله پسه کې د هغې ورکوټ شان پیس چې د هغه تېر شوی او پړپوس کې نښتې و، کور کې هم پریشاني وه، دی په ډاکټرانو باندې ګرځولو، خو ډاکټرانو ته چونکې پراپر فورم باندې تللی نه چې کله پراپر ځای ته راغی نو د دې پته ولګېد د دې په پړپوس کې دغه چې کوم د هغې یو پارټ و هغه نښتی و، د هغې د وجې دې ته پریشاني وه. هغې سره به خبرې کوو چې دا مسله دې ته څنګه راغله، کله نه او دې څه وکړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو نوم؟ نعمت الله. نعمت الله صاحب، تاسو کوم ځای نه راغلی؟ بنو نه. دې ماشوم ته څه تکلیف و، تاسو څنګه پریشاني وه؟ څه یاره جی دې ته تقریبا د 5-6 مهینې نه یو مخې لکه الټۍ به ورته کېدې، زیات تبه به ورته کېدله، هغه نه بعد او ټوخی ډېر زیات ورته کېده او هغې نه کله اوس تقریبا د 2-3 ورځې مخکې چې دي دغه نه ده ته بېهوشي کېدله او موږ ډېر زیات هغه ته لکه وګرځو ډاکټرونو ته، لکه چلډرن سپیشلیست به نه مو ډېر وګرځو. اخري به موږ دې ته ووایي چې هغه ته ولوټ شي پېښور ته او پېښور چې بیا ډاکټر صاحب ته چې کله موږ رابطه وشوله او سره میلاو شولې انشاءالله هغې به بیا اپریشن چې وکړه لیبروسکوپي چې ورته وکړه هغې سره بیا هېته شپېله یې ویسته. دلته چې هسپتال ته راغلی د خلکو رویه سره څنګه وه؟ دلته ماحول څنګه و جنرل؟ یاره جی په بنو حالت نه هلته روي
ډېر زیات روغ وي. دلته هسپتال ماحول خو خلکو رویه ښه وه سره؟ ډېره زیاته یې روغه وه، ډېره زیاته. او تاسو مکمل سیټسفاید چې ماشوم علاج صحیح وشو؟ انشاءالله ډېر زبردست طریقې سره. ډیره مهرباني. تاسو ټولو ته زموږ دا خواست دی چې تاسو خپل ماشومانو خیال ساتئ، داسې کلونو نه او پراپر فورم باندې ځئ. ډیره مهرباني.